بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د عربي کا معلم د اولي حصے سبق نمبر 14 دی. الدرس الثاني شروع دی. تمرین به وایو. په تمرین کې به ان شاء الله نن موږ دویم سبق حل کوو. دویم سوال را کړی وای د اردو جملو نه د عربی جملې جوړې کړئ. موږ له څه د اردو جملې را کړې دي، دا به درته زه په پښتو کې ترجمه کوم، خو اردو جملې را کړې د دې نه به موږ عربي جوړو. ٹھیک شو جی. نو تنبیه را کړې خبردارې وای په دې جملو کې چې په کوم اسم باندې لفظ کوئی یا ایک یا کچھ دا لفظونه چې راغلی کوئی ایک یا ایک یا کچھ دا کپی نوی کنه نوی لګیدلې نو د هغه اسم عربي جوړولو په وخت حرف تعریف ولګوي. ٹھیک شو. لکه چې په کوم اسم سره کوئی یا ایک یا کچھ وي هغه باندې به حرف تعریف نه لګي، چې په کوم سره دغه اردو کې نه کنه هغه باندې به حرف تعریف لګي. ٹھیک شو. اوس موږ لرا کړی د اردو جملې دي او د خور سره ما د عربی لیکل کړی دي. د اردو یو جمله را کړی وای کوئی ایک ګولا، نو دا کوئی ایک چې پکې راشي یا ایک پکې راشي یا کچھ پکې راشي نو پوه شي چې دا نکره اسم دی، په دغه تنوین راځي، په دغه حرف تعریف په شروع کې نه راځي. نو کوئی ایک ګولا، نو فرسون معنا را کوئی ایک ګولا په اردو کې وای یو اس، چې کم یو اسم وي خو یو اس. ٹھیک شو. کوئی ایک ګولا یعنی یو اس فرسون اس ته وای اس. ٹھیک شو. او د باندې به موږ وقف کوو نو وای فرس. ها دویمه جمله را کړی وای کوئی ایک آدمی، و یو انسان چې کوم یو انسان هم وي خو یو انسان. نو انسان نکره دی. ٹھیک شو. انسان دا نکره دی. نو د معنا به د په معنا کې په اردو کې کوئی ایک یا کچھ داسې د نکره اسم په معنو کې به کوئی ایک یا کچھ راځي. دغه شان ګورئ ایک مرد اور ایک گھوڑا، ایک مرد او ایک گھوڑا. نو ګورئ د دې په شروع کې دا ایک رااله نو پوه شئ چې دا نکره اسمونه دي. نو رجل معنا را یو سړی و فرس او یو اس، یو سړی او یو اس. اوس ګورئ ولا بیا را کړی وي کچھ روٹی اور کچھ پانی. نو ګورئ ما تاسو ته ویلي کوئی ایک یا کچھ چې په اردو جملو کې دا راځي کنه پوه شئ چې دا نکره اسم دی. نو ته به ورسره ولیکې خبزن معنا را څه روټۍ و ماء معنا را او څه اوبه، څه روټۍ او څه اوبه. نو خبزن و ماء پدې ماء باندې با وقف کینو دا حمزه به ساکن بیا وي. ها پنځمه جمله را لګا کړي وای ایک آدمی اور ایک پل اور ایک گھر، یو انسان یو میوه یعنی فروټ او یو کور. نو ګورئ دا ایک چې ور سره اردو کې راغلی پوه شئ چې دا نکره اسمونه دي. نو ته به ولیکې انسان و ثمر و بیت. نو دا بیت باندې به وقف اخري لفظ باندې به وقف کې انسان و ثمر و بیت. انسان و ثمر و بیت. انسان معنا را ایک آدمی او ثمر معنا را ایک پھل او بیت معنا را ایک گھر. پوه شوي. او دا دی او معنا پکې دا او. ٹھیک شو. اردو پښتو کې موږ وایو او. الصلاة والعالم. الصلاة وګورئ اوس د دې په شروع کې دا ال شته دی ال، خو دا صاد چې دا حرف شمسی دی نو دې کې به دا لام په تلفظ کې مونږ نه وایو او دا حمزه به ډایرکټ دی صاد سره ملو کو نو وایو به الصلاة. او العالم دا عین چې دا حرف قمری دی د په شروع کې چې ال اولګي نو دا لام به ویل کېږي. نو دا الصلاة معرب باللام دی د ته مونږ معرفه اسم وایو. معرفه اسم د په شروع کې الف لام لګیدل حرف تعریف دی ته وایي. نو دا حرف تعریف په شروع کې لګیدل دا معرفه اسم دی او دی پورا اسم ته معرب باللام وایي. والعالم دا العالم چې د په شروع کې دا حرف تعریف لګیدل حرف تعریف دی ال ته وایي. ښه دا ال نه دی د اسم په شروع کې چې راکم ال لګیدل دی ته حرف تعریف وایي. العالم په شروع کې دا ال لګیدل او دا پورا اسم معرفه دی او د معرب باللام وایي ځکه د په شروع کې دا ال لګیدل د کوم اسم په شروع کې چې ال لګیدل هغه ته معرب باللام وایي. ٹھیک شو. معرف باللام یعنی د لام په وجه معرفه شوی. نو دا عالم چې دا د لام د وجه نه معرفه شوی دی، د ال د وجه نه معرفه شوی نو ځکه ورته معرب باللام وایي او دا معرفه اسم دی. ٹھیک شو. خول عالم او عالم نو چې کم په شروع کې د ال لګیدلی هغه سره به ایک یا کوئی ایک یا کچھ نه لیکو. ٹھیک شو. اوس وګورئ نماز
اور عالم. نو نه نماز سره ایک یا کوئی ایک یا کچھ تا او نه عالم سره ایک یا کوئی ایک یا کچھ تا. نو پوه شه چې دا اوس معرفه اسم دی. نو په عربی کې به د دې په شروع کې الف لام لګو دا ال به لګو. نو الصلاة والعالم ٹھیک شو. نیک او بد وګوره د نیک سرم ایک یا کچھ یا کوئی نشتا او د بد سرم ایک یا کچھ یا کوئی نشتا کنه چې نوی ور سره پوه شه چې دی باندې به مونږ الف لام لګو چې کله عربي جوړو. نو الصالح صالح معنی را یو نیک انسان او الصالح معنی را نیک ٹھیک شو. او الفاسق او معنی را یا او الفاسق معنی را ګناهګار ٹھیک شو. بد نو دلته ورته لیکلي اردو کې اچھا یا برا. خامخ کې وره اتمه جمله منګل را کړی دا وای آدمی یا ګوړه. نو ګوره د آدمی سرم ایک یا کچھ یا کوئی نشتا او ګوړه سرم نشتا. نو پوه شئ چې دا معرفت دی د عربي چې جوړو په هغې په شروع کې به الف لام لګو. نو الانسانو آدمی معنی دا الانسانو عربی کې. او الفرسو نو د الفرسو په شروع کې مونږه ال لګو. نو دا الفرسو او الانسان دا معرفه دي او دې ته معرب باللام هم وای ٹھیک شو. او د دې په شروع کې چې کوم ال لګېدلی کنه د ال ته حرف تعریف وای. نو الانسان او الفرس نو پر فرس باندې بدل ته مونږه وقف کوو ٹھیک شو. ادریږو به په دودھ اور روٹی. نو دودھ سرم ایک یا کچھ یا کوئی نشتا او روٹی سرم ایک یا کچھ یا کوئی نشتا. نو پوه شه چې دا معرفت دی د په عربی جوړولو کې په باندې الف لام په شروع کې لګاو. نو اللبن والخبز ٹھیک شو. نو اللبن دا پیشو واو معنی دا او دا اردو کې وای اور. دا اور په عربی کې معنی وی او واو ٹھیک شو. او الخبز دا روټی ته وای. پی او روټی یعنی دودھ اور روٹی صحیح شو. نو اللبن دا معرفه دی د معرب باللام هم وای ځکه د په شروع کې الف لام دی دا ال حرف تعریف دی. او الخبز دا معرفه دی او د معرب باللام هم وای او د په شروع کې دا ال چې دی د حرف تعریف وای. ایک انسان اور ایک گوڑا. نو ګورئ د انسان سره دلته ایک راغلی دی. دلته آدمی سره چې دی کنه آدمی سره ایک نو دلته انسان سره ایک شته دی او ایک گوڑا. نو چې رقم سره ایک نه کنه نو هغه په شروع کې به ال لګو. او چې رقم سره ایک وی کنه یا کوئی ایک یا کچھ داسې الفاظ وی کنه ګوره ایک نه کوئی ایک ٹھیک شو یا ایک او یا کچھ داسې دا چې وی نو پوه شه چې دا به نکره وي په د تنوین هم راځي او د په شروع کې به ال نه راځي. او چې رقم سره نه وي نو هغه په شروع کې به ال لګو او هغه به معرفه وي. نو ایک انسان نو ګوره پوه شه چې دا نکره دی په د باندې به ال نه راځي. اور ایک گھوڑا نو پر ایک گھوڑا باندې به الف لام نه راځي. نو انسان دا نکره شو. و معنا دا اور ٹھیک شو. او فرس دا استوي. نو دا انسان چې دا نکره دی او دا فرسونم نکره دی. دا دوه نه ته مونږ وایو نکره. او په دې چې دا کم تنوین لګیدلی اخره کې کنه دا دو پیشونه یا دو زبرونه دې ته حرف تنکیر وای. حرف تنکیر. او دا معرفه په شروع کې چې کم ال لګیدلی کنه دې التا ګوره دې التا حرف تعریف وای. حرف تعریف. امید دې په دې استاد ډیر خپوي شوی. بدصورت یعنی بدرنګ ورته موږ وایو. اور خوبصورت خيستا بدرنګ او ښکلی بدرنګ او ښکلی. نو ګورئ دې سره ایک یا کچھ یا کوئی نشته. نو پوه شئ چې دا معرفت دی د په شروع کې به ال راځي ال ٹھیک شو. نو قبیح بدرنګ ته وایي. نو د په شروع کې به موږ ال ولګو. القبیح بدرنګ بدصورت. اور د پاره واو راځي. خوبصورت یعنی خيستا ښکلی. الحسن. نو القبیح والحسن. نو د الحسن باندې به مونږه وقف کو دا نون به ساکن وایو. نو داسې مونږ ویلی شو القبیح والحسن یا داسې ویلی شو القبیح والجمیل یا حسن ملاولی شي د القبیح سره. د حسن مانم د خوبصورت خيستا او د جمیل مانم د خيستا خوبصورت ٹھیک شو. ایک بلا مونږ ورته پیش وایو. پیش هغه پیشو وی کنه یو نر پیشو وی.
نو هغه ته مونږ پیش وایو. پیش نو ایک بلا اومقه پیش ته وای، پیش ته نر پیشو ته وای. اور ایک لڑکا نو ګورې د دې په شروع کې ایک ایک شته کنه، نو پوه شئ چې دا نکره دي، معرفه نه دي. نو دې سره به مونږ الف لام نه لګو، نو دا به مونږ وایو هرن و ولدن. هرن دغه پیش ته وای او ولدن الک ته وای، او د دې واو معنی ده او اردو کې وای اور. ٹھیک شو؟ چاند اور سورج، چاند اور سورج. نو پوه شه چې د چاند سره ایک نشته او سورج سره ایک نشته، نو دا معرفه دي، د په شروع کې به ال لګو. نو القمر والشمس، القمر والشمس، القمر والشمس. په دې کې اوس خبرې ووره، دا القمر چې دی کنه او الشمس دې ته معرفه هم وایي، معرفه. ٹھیک شو؟ او دې ته معرف باللام وایي، معرف باللام. د دې معرف باللام څه ته وایي؟ د لام په وجه معرفه شوی، د لام په وجه معرفه شوی اسم. معرف باللام کم لفظ ته وایي چې د لام د وجه معرفه شوی اقل لفظ ته معرف باللام وایي. نو دا القمر ته معرف باللام وایي. دا القمر چې دی کنه دا د لام د وجه نه معرفه شوی دی، د دې ال د وجه نه معرفه شوی دی، نو د دې وجه نه دته معرف باللام هم ورته وایو، او دې اسم ته معرفه اسم وایي. یو قسمه نکره کنه او یو معرفه، نو دا معرفه دي. مونږ به د څه نه پیژنو چې دا معرفه دي؟ د دې ال نه به پیژنو چې د کوم اسم په شروع کې ال وي، پوه شه چې دا معرفه اسم دی. د کوم اسم په شروع کې چې ال وي، نو پوه شه چې دا معرفه اسم دی. نو موږ د معرفه اوه قسمونه ویلي دي کنه، چې هغه اوه قسمونه تاسو ته هر وخت یاد وي. اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشاره، اسم موصول او مضاف الی المعرفه، او بل ورسره د حرف ندا او معرف باللام. معرف باللام د لام د وجه معرفه شوی، پوه شئ. نو چې هغه اوه قسمونه تاسو ته همیشه په یاد وي. ګورئ نو هغه به انشاءالله موږ په مشق کې بیا استعمالو. الجمل او الفرس، دلته موږ لرا کړي اونټ اور ګوړه. اونټ اوښ ته وایي او ګوړه اس ته وایي. نو ګورئ دې سره ایک ایک نشته، نو چې د چا سره ایک ایک یا کچھ یا کوئی نوي کنه، نو پوه شه چې دا معرفه اسم دی، د په شروع کې به ال لګو. نو اونټ ته چې جمل وایي، نو دا به موږ وایو الجملو. او ګوړه چې دته فرسون وایي، نو دا معرفه دی، نو د په شروع کې به موږ ال لګو، نو الفرس به وایو. الجملو الفرسو، نو دا الجملو دته معرفه هم وایي، الفرسو دته معرفه وایي، او د دې معرف باللام نوم دی. ٹھیک شو؟ دې ته معرف باللام هم وایي. او د دې په شروع کې چې راکم ال لګېدلی دي کنه، نو پوه شه چې دا ال دا دې ته حرف تعریف وایي. او دا جیم چې دی کنه دا حرف قمری دی، دا قمری حرف دی. ٹھیک شو؟ او دا فا چې دا دام قمری دی. مونږ به څنګه پیژنو چې دا قمری دی؟ چې کله په دې ال کې مونږ دا لام وایو په تلفظ کې کنه، نو پوه شه چې دا جیم نه دی، د لام نه پس چې کوم حرف وي، نو پوه شه چې دا قمری دی. لکه الجملو، الفرسو. او دلته اوس وګورئ الشمسو، په دې کې مونږ دا لام نه وایو، دا حمزه ډایرکټ د شین سره ملاوو، الشمس وایو. نو دا شین شمسی دی، شمسی حرف دی. او چې کم حرف سره دا لام ویل کېږي، په ژبه ویل کېږي کنه، نو پوه شه چې دا حرف د دې لام نه پس چې کم حرف وي هغه حرف به قمری وي. دا مې تاسو ته یو فارموله وښودله. نو امید دی په دې باندې به تاسو پوه شوي. ټایم هم پرې لګي، خو زه وایم چې لږ تفصیلي ځکه وایو چې په دې تاسو پوهېږئ چې بیا د نه هېرېږي نه. او همدا زموږ په قرآن او په حدیثو په فقه او په عربۍ کې استعمالیږي، چې موږ دا بار بار یادو، نو انشاءالله زموږ به مخکې کتابونه د عربۍ موږ ته آسان وي، په خپله به راځي، د ترجمې به راته ضرورت نه وي. دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس ته اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.